کم میاش کې چې لوی اختر دی دې ته د ذوالحجې میاشت وایي. د دې میاشتې دا 10 اولنۍ ورځې ډېرې اهمې ورځې دي. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې 10 ورځو کې روزه نیول دا د یو کال روزي عمره ثواب لري. او د عرفه د ورځې روزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما امید ده چې د یو کال مخکې او د یو کال وروسته یعنی د 2 کالو عمره ثواب په الله ورکوي. او د دې 10 شپو عبادت یوې شپې عبادت دومره ثواب لري لکه لیلۃ القدر عبادت چې څومره ثواب لري. الله تعالی قرآن کریم کې 13 پاره کې قسم یادای والفجر د لوی اختر په سبا مې د قسمی ولیال 10 او په دې 10 شپو مې د قسمی. خدای چې په قسم یادای نو هغه ډېر بهترین او لوی شی نو دا شپې ډېر اهم دي. دې کې خدای رضا کول په عبادت سره په روزو سره د ورځې او د شپو مختلف عبادتونه او د ورځې عبادتونه پکار دي ځکه ثواب زیات دي. بل یو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی ته محبوبي ورځې د دې 10 ورځو نه علاوه نور ورځې ډېرې محبوبي نه دي. په ټولو ورځو کې خدای ته زیات محبوب او خوښې ورځې د 10 ورځې دي. او الله تعالی ته عمل په دې کې ډېر محبوب دی. الله تعالی په دې عمل ډېر خوشاليږي چې دې 10 ورځو کې وشي. صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو ولل جهاد فی سبیل الله قربان د الله لاره کې جهاد د هغې نه هم د دې ورځو عمل غوره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او د جهاد فی سبیل الله نه هم د دې ورځو عمل غوره دی مگر د هغه سړي عمل ته نشي رسېدلی د دې ورځو عمل چې یو سړی خپل مال هم استعمال کړي او خپل جان استعمال کړي جهاد ته لاړ شي او واپس را نشي مال هم لاړ شي جان هم لاړ شي شهید شي نو د ده درجه اوچته ده. او د دین علاوه جهاد فی سبیل الله هم د دې ورځو د عبادت فضیلت ته نشي رسېدی. دې ورځو اهمیت د یو څو وجو نه دی. یو خدا چې دې کې داسې عبادت تر سره کېږي چې د کال په نورو ورځو کې نه وي. په هغې عبادتونو کې 2 عبادتونه ښکاره دي یو قربانی او دویم حج. او دا 2 عبادتونه دا داسې عبادتونه دي چې د هغه پیغمبر او د هغه د بچی او د هغه د بیبي یادګارونه دي چې موږ دا دعوه کوو چې موږ د هغه په ملت یو. او زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم ته خدای حکم کړی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت ته لاړ شه. نو د ابراهیم علیه السلام هغه کارنامې دي حج کې چې کوم مراسم تر سره کیږي هغه هم د ابراهیم علیه السلام او د بچی اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجری یادګارونه دي.
او دا قربانی چې امت مسلمه مسلمانان کوي دا هم د ابراهیم علیه السلام د هغې تاریخی قربانی یادگار او ثبوت دی.